بسم الله الرحمن الرحيم। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ابو نعیم اصفهانی رحمت الله علیه یو واقعه را نقل کړي. ابو نعیم اصفهانی هغه لیکي یو درې بچیو او د یو پلار یو دا درې بچیو د نور بچیو دا درې بچیو په دې کې دا مشري دوه بچي چې کوم دي دوی د پلار مال واغستو، پلار بیمار و هغې مال واغستو خپلو کې تقسیم کړه. دا درېیم بچی د پلار خدمت ته ونښته. واورئ چې ښه ته د پلار خدمت کوه. لګیاو دې کې پلار مړ شو. دولت چا یوړو؟ مشري دوه بچو یوړو. ته څه وکړه؟ د پلار خدمت وکړه. پلار مړ شو، د سره هېڅ سم نشته. خوب ګوري، په خوب کې ورته آواز کېږي وایي تا د پلار ډېر لوی خدمت کړی دی. د دې پلار د خدمت د وجې نه پلانکې غر وګوره د هغې څوکه کې هلته وګوره لږ شانتې د هغې بیخ وکنه هلته یو لویه خزانه ستا دپاره پرته. هغه ورته په دې خوب کې دې کس ته وایي دا د برکت دی، حلال دی او که نه. ما ته خو پلار دا دعا کوله چې یا الله دته د حلال رزق او برکت والا رزق ورکړي. نو که زما د پلار د وجې نو ما ته ووایي په دې کې برکت شته او که نه شته؟ وایي په دې کې برکت نشته. وایي ښه راپاڅېدو، ښځې ته یې وویل وایي ما بېګا خوب لیدلی او دا تپوس مې ترې وکړو. وایي ما ته وایي چې د برکت نه ښځې ورته ویل چې سړیه قرضدار یې، لاړ شه دا خزانه راواخله. ته خو به د دې وخت لوی مالداره سړی شې. وایي نه وایي دا نه راغلی. دویمه شپه یې بیا خوب ولیدله. خوب کې ورته آواز کېږي وایي پلانکي ځای کې 10 دیناره دي، ورشه هغه ستا دپاره تا د پلار خدمت کړی دی، د مور خدمت دې کړی دی. ورته وایي برکت والا دي او که نه دي؟ وایي نه دي. سهار راپاڅېدو، ښځې له بیا ووایي چې صیبه ما خو بیا دا ولیدله. وایي ما دې تپوس وکړو چې برکت والا دي او که نه دي؟ وایي نه دي. ما والله که خو وایي ما ته پلار دعا کړې ده چې یا الله زما بچي له د برکت او حلال رزق ورکړي. په درېیمه شپه باندې بیا خوب ګوري. په خوب کې ورته بیا یو کس آواز کوي چې لاړ شه پلانکي ځای کې 2 دیناره دي او دا راواخله. وایي د برکت دي؟ وایي وایي ښه صحیح ده. سهار راپاڅېدو، لاړو هغه 2 دیناره راواخیست. 2 دیناره راواغست، را روان شو. په لاره کې په دې باندې میان راواغست، 2 دانې میان. ابو نعیم اصفهاني دا واقع را نقل کړې، دا صحیح کتابونو کې راغلي. 2 میانې راواغستل. هغه میان یې کور ته راوړه. یو مې وشلولو په هغې کې م هیره راووته، بل مې وشلولو په هغې کې م هیره راووته. د وخت بادشاه په تاج کې دا 2 هیرې کمې وي. د وخت بادشاه په تاج کې دا 2 هیرې کمې وي او هغې دا حکم کړی چې ما ته دا سیمپل والا هیرې چا راوړه، هغه له به زه ډېر مال ورکومه. چې ده کله دا خبر واورېدو دا لاړو باچا ته ویل دا شی خو ما سره دی. باچا ورته ویل قیمت یې وایه. وایي قیمت یې نشته، ته وایه قیمت. یو څو خره یې ورله ډک د سونې نه راوړه کور ته. وایي هغه دومره مالداره سړی شو چې د باچا نه پس په هغه وخت کې 2م نمبر مالداره دا و.